رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجادلهم بالتي هي أحسن اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی محترم و طالبان ورونو، نن زمونږ سبق شروع کیږي. د سبق نه مخکې به تاسو ته دوه خبرې زه دغسې وکړم، بیا به انشاءالله العزیز سبق شروع کړو. اول نمبر خو تاسو ته پته ده زمونږ ځای ډېر محدود دی، مختصر دی. زمونږ نور کله خپل هدف دی چې مونږ 100 پورې کسان وساتو، زیاتې را سره ګنجایش او ترتیب وي نه. نو نور کله مونږ دغه د میډیا نه دغه اشتهار او داسې څیزونه پټ ساتو، هغې وجې ځکه چې ځای محدود وي. دا ځل زمونږ اشتهار فیسبوک ته تللی، نو تاسو راغلي وئ، بیګه ما ته مفتي زاهد صاحب دې رابطه وکړله چې طالبان را روان دي او نور ګنجایش نشته دی، څه وکړو. نو ما ورته ویل چې اوس طالب د لرې نه راغلی او مونږ یې واپس کوو، دغه هم ګناه ده، هسې نه طالبان خیرې مونږ ته ونه کړي. نو ما ورته ویل فلحال بس فارم ورکوه، ځای کوه، خو به الله تعالی انتظام کوي انشاءالله. نو مقصد د خبرې مې دا ده چې ځای ډېر محدود دی، تاسو به ګڼ تعداد کې راغلي، الله تعالی تاسو ته اجر درکړي. نو ګزاره به کوو انشاءالله العزیز. ورځې ډېرې کمې دي، 15 ورځې دي په شمار باندې. هغه 15مه ورځ باندې به تاسو ځئ، سبق به ختمېږي، وایي 14 ورځې دي. نو د سبق ته چې سړی لاړ شي، یو ځای ته طالب په ذهن کې دا وي چې یاره مونږ ته سهولت میلاو شي او دا وشي، نو د هغه طالب بیا هغه ورځې تېرول هلته ګرانې وي. او که طالب ذهناً ځان دې ته تیار کړی چې یاره زه به تکلیف هم تېروم، مشکل به هم تېروم، نو د هغه لپاره بیا وخت تېرول اسان وي. زما نن ترتیب هم دی انشاءالله چې د خوا او شاته مساجدو سره خبره وکړو، یو لس شل کسان تاسو هغې ته ورولېږو، ترتیب درته جوړ کړو انشاءالله. که بیا نږدې کې ونه، ځکه فلحال زمونږ علاقه کې دغسې د خلکو ذهن سازي نشته دی، نو بیا دغه لرې مساجد مونږ سره شته دی انشاءالله. الله تعالی به خیر کړي. نن ورځ تاسو لږه ګزاره وکئ. په دې طالبانو کې هم دغسې ټول سبقي طالبان نه وي، ورځ نیمه کې 50-60 کسان تختې ځي هم واپس، بیا به دغې به لږ کفی راشي، ځکه مونږ هلته سبقونه مه اورو، دغسې نه وي چې سره پرې وایو. نو انشاءالله چې الله تعالی به د خیر معامله وکړي. بس تاسو نور حالات ګورئ. یو خبره دغه وه د زی په حوالې سره، او دویمه دا ده چې تاسو چونکې ټول علما یې، مدرسین دي در پکې، اکثریت طلبا دي، مدرسو کې مو وخت تېر کړی دی، نو د غزي په آدابو اصولو باندې تاسو پوهیږئ. تاسو ته که پته وي د زمونږ نه محله ده او دلته دا خلک زمونږ سره ډېر ښه وخت تېروي، نو چې تاسو لږ دغه عمره خیال وساتئ چې زمونږ محلې والا زمونږ د طالبانو نه یو غلط تاثر وانخلي، چې لږ کم از کم موږ د خلکو د مخکې سنجیده اوسېږو، جومات مدرسه کې لږ سنجیده وخت تېر کړو، ټیک ده که نه انشاءالله. او دریم نمبر، تاسو راغلي سبقونو ته، نو ګوره دا 14 ورځې دي، که تاسو په خوب کې تېرې کړئ هم به تېرې شي، او که تاسو کې چا محنت وکړو شپه ورځ، نو دا د 14-15 ورځو دغومره اثر وي چې د کال نه زیات کار په هغې کې کېږي. ډېر طالبان دغسې وي، سبق ته راشي نو هغه په دې سوچ کښېني چې یاره خیر دی بل کال له به بیا راشم. نو دا کم طالب چې دا سوچ لري چې یاره بل کال له به بیا راشم او بیا به یې ووایم، نو دی نه څه کال ویلی شي نه بل کال له ویلی شي. او چې کم طالب سوچ دا وي چې یاره بس زه څه کال راغلی یم او څه کال به چې په هر قیمت یې زه به دا یې زده کوم انشاءالله، نو دغه طالب چې دی ته الله تعالی ورسره به امداد کوي، دغسې طالب الله تعالی نه محرومه کوي. بیا نو زمونږ استاسو سوچ دی چې دا نه وي زه به بل کال له بیا راشم او بیا به راشم، څه کال زه راغلی یم زه به دومره څه زده کوم انشاءالله چې مخکې زه به هغې باندې کار وکړم. او دریم نمبر، زمونږ چونکې دغه موضوع داسې ده، د مناظرې موضوع ده، د بحث موضوع ده، د دې وجې نه دلته خلک نسبت کوي، هغه بعض زه تفصیلا نشم کولی، زه مختصرا خبرې کوم. موضوعات هم مونږ تفصیلي نه شو ویلی، ځکه دا د کال سبقونه یې مونږ په 14-15 دین کې وایو، نو بیخي اجمال سره یې وایو، مختصر یې وایو. نو دلته مونږ سبق هم وایو، زمونږ طلبا بیا تاسو ته ګروپونه جوړو، په هغې کې به تکرار هم کوي، په تاسو باندې به عملي مناظرې بحثونه هم کوي انشاءالله. کم طالب چې ځان خاموش کو، شرم یې وکړو، دلته دې طالب نه سم نشي جوړېدی، چا یې ډېر قابل ولې نه وي، دلته به ځان ښه بې شرم کې،
او دغه سوچ باندې کې چې رسوک ناسي باسونو ځان نه بدلتي غیر مقلد هم جوړ کا غي طرف نه مناظره تکینه ځان نه حنفي هم جوړ کړه غي طرف نه مناظره تکینه خو مکمل تیاری وکړه دلته ګروپونو کې زموږ ترتیب نو د تیاری په حواله سره د یادولو په حواله سره تکرار په حواله په دې ټولو کې چې موږ تاسو کوشش وکړو مهنت وکړو نو ان شاء الله 15 ورځې بعد چې تاسو کورونو ته ځئ تاسو به دې محسوسوي چې موږ پوره کال تیر کړی دلته ان شاء الله العزیز دویم نمبر چون کې زمونږ موضوع د حساس خطرناک ده او تاسو کتلی وي چې کله د یو جاز دی جاز او یو موټر دی گاړه دی د جاز چې څومره پرواز تیز دی د عمر حادثه هم خطرناک را گاړه دی دغه پرواز د جاز په نسبت باندې کمزور دی او تیز نه دی عمره نو د دې وجه نه د حادثه کې یقیني مرګ نه وي خو د جاز په حادثه کې یقینا مرګ وي نو زمونږ استاد نور درس او تدریس چې دی هغه ډیر اهم دی یعنی هغه ته غیر اهم نه وایو خو د مونږ او تاسو چې کوم موضوع ته ناس یو د صد پر راغلی دا ډیر حساس تا او ډیر زیات لوی اهمیت لري څنګه اهمیت لري استاد ګوري دلته زمونږ مقصد څه دی چې راغلی تاسو کو ګوري انبیاء علیهم السلام چې دنیا ته راغلی و د غوي اولنې مهنت د خپل قوم په عقاید او نظریات او اعمال په اصلاح باندې او د غیر حفاظت باندې نو د زمونږ کارم چې دلته مونږ عقاید نظریات په دلایل سره زده کوو اخو بزو ان شاء الله د خپل قوم د عقاید او نظریات اصلاح وکړو او د دلایل په میدان کې برابرۍ حفاظت کوو ان شاء الله العزیز نګور کارم دی انبیاء علیهم السلام ولا د عقاید والا کار دی نو موضوع پرواز هم ډیر تیز دی ان شاء الله اجر به ډیر لوی وي خو حادثه هم به خطرناک ده زما د ټولي خبرې مقصد دا دی څومره طالبان راغلي تاسو اکثر علما طالبان یې نو ان شاء الله په صحیح نیت ورغلي او که کوم ملګرو ذهن کې نیت کې بیا هم سنه سه کمزوري پاتې شوی کوتاهي پاتې شوی نو دغه اصلاح وسو کوي ځکه کوم طالب په دین تراغلی چې رز بدلتي دغه مناظره به علم زده کوم طریقه به زده کوم نو زه به کلی ته لاړ شم مولایانو سره به بحثونه کوم خلک به تنګوم خلک به وایي چې دا خو مناظر دی او ملا دی او شهرت به مو شي دا قسمه سوچونه چې د چا وي نو د بې تباهۍ والا سوچ دی او دغسې سړي ته الله تعالی چې کوم د ده مقصد یې هغه ورکوي هم نه ما سره ډېر ملګري ابتدا کې دغسې وو چې د هغوی نیت خالص هم دقه و چې یاره ما ته خلک مناظر ووایي او زه مشهور شم او زه په خلکو کې یو جدا امتیازي شان لرم یقین وکړه هغه کسانو 10 کاله وشو په خپله کوڅه کې هم څوک نه پېژني کم ملګرو چې دا سوچ نه لرو د هغوی مقصد دا و چې موږ د دین خدمت وکړو د خلکو د عقایدو نظریاتو اصلاح هم وکړو او دفاع هم وکړو حفاظت یې وکړو هغه کسانو نه الله تعالی کار واغستو نو که کم ملګرو تاسو کې به نه وي دغسې زه صرف د خپل ځان لپاره لګیا یم زه به تاسو باندې دغه بدګماني نه کوم او که کم ملګرو دغسې نیت کې څه معمولي کمزوري وي نو د هغې اصلاح وکړئ ځکه مخکې به د الله تعالی امداد بیا زموږ سره نه وي نو چې د الله تعالی امداد نه وي بیا مونږ یو قدم مخکې نشو چلی دی بالفرض که وچلیږو نو د هغې نه به خیر نه خوري نو نن ټول ملګري نیت صرف او صرف دا وکړئ چې مونږ دا کم موضوعات وایو چې دا زده کړو په دلایلو سره عقاید نظریات اعمال د خپل عقاید او نظریاتو حفاظت هم وکړو او د ټولو مسلمانانو صرف د کلي نه په څومره پورې چې زموږ نه کېدی شي د ټولو مسلمانانو د عقایدو نظریاتو اعمالو اصلاح وکړو د هغې حفاظت وکړو ذکر دلایلو په میدانونو کې نن ډېر ضرورت دی نو ټول ملګري انشاءالله ولز نیت به همدغه ساتو ټیک ده که نه انشاءالله دغه ټولو زما خبره واورېده اخره پورې ټول ملګرو ته واز رسېږي که نه دویم نمبر زه سبق شروع کوم خو د سبق نه مخکې نن سبا زغه اهمیت باندې مغه تفصیلات خبرې نه کوم صرف 2-3 خبرې کوم تاسو ته ګوري نن سبا که تاسو ګوري په پوره دنیا کې یو فکری جګړه روانه ده نن کوپر زمونږ سره چې دویم طریقې سره کم جنگ شروع کړی دی په دې وخت کې هغه فکری جنگ دی دلایلو جنگ دی د تعلیمي ادارو ته که تاسو ورشئ نورو ته ورشئ نن سبا دهریان لګیا دي د الله د وجود منکرین حدیث لګیا دي منکرین فقه لګیا دي منکرین اضافي قور مختلف قسمه فتنې او یقین وکړه موږ مدرسو کې 8 کاله تیر کو 10 کاله تیر کو یو طالب د دلته نه فارغ شي که ته ورته ووایې د یو دهري سره 10 منټه خبرې وکړه د ردې اهلیت نه لري که ته ورته یو 15 منټه د
سړی دی د عذاب قبر نه انکار کوي د دې پته هغه ته نه وي بلکې کوم موضوع باندې ته راولي هغه موضوع هغه نشي بحث چیړلی نو ګوره مونږ تاسو خو ته د خلکو نظر دی پر روانه فکري جګړه کې به خلک ما او تا ته ګوري او مونږ او تاسو به د خلکو د هدایت ذریعه ګرځېږو یا به د ګمراهۍ ذریعه ګرځېږو مولا منظور احمد چینوټي صاحب رحمه الله په دارالعلوم دیوبند کې اسباق پړاو کړي دي هغه کې طالبانو ته خبره کوي وی ګوره یو شیخ صاحب دی په تاسو کې یو مولوي صاحب دی غټه پګړۍ والی د غټه چوغۍ چولې د غټې تسبیح ورسره دي امسا ورسره د په ریلګاډي کې روان دی هغه زمانه کې ریلګاډي و اوس په دې کې سل کسان ناست دي په دې کې یو قادیانی راوختو یا په دې کې یو بل څوک ووایه راوختو دا ټولو خلکو نظر هغې بحث شروع کړو دا ټولو خلکو نظر شیخ صاحب ته دی پیر صاحب ته وایي مونږ شیخ صاحب ناست دی به ورسره خبره وکړي نو هغه غریب خو په دې موضوعاتو نه پوهېږي نو اوس په دې چې نه پوهېږي هغه د سره بحث شروع کړو ګورې زه عمومي ضمناً دا خبره کوم زه عموماً دا خبره کوم څومره باطل چې دی د هغوی کار دی تخریب ورانول زمونږ او ستاسو د اهل حقو کار دی تعمیر کول جوړول ورانول هر څوک کولی شي هغې تر تربیت او تیاری ضرورت نه وي اوس تاسو د بازار ته وځئ دلته به مزدوران ناست وي تاسو ورته وایئ راځئ وایي هغه بلډینګ ورانولو دپاره نو هر سړی به ستاسو سره روان شي او که جوړولو خبره وکړي بیا جوړول هر څوک نشي کولی د هغوی کار دی د مسلمانانو عقاید نظریات اعمال تباه کول او دغه هر څوک کولی شي زمونږ کار دی د هغې اصلاح کول هغه جوړول دا هر څوک نشي کولی د دې لپاره د تربیت ضرورت دی نو مولانا چینوټي صاحب رحمه الله فرمایي ریلګاډي کې اوس دغه عالم تر خلکو نظر دی دوی خپلو کې لګیا شو بحث یې شروع کړه زمونږ عالم شیخ چې دی ورته چوپ شو خاموش شو چې هغه چوپ شو خاموش شو نو که د په ریلګاډي کې په سلو کسانو کې زیات نه وي تو باندې هلته مسله پېښه شوې وه بیا خو مناظره ونه شوله د دې یو بااثره سړی و مونږ سره کېناستو مونږ ته وایي وایي دلته زمونږ دیزي ته یو وابي راغی مولا هغې دلته پروژه وه په تراویحو باندې بحث شروع کړو تراویح 20 رکعت دي که 8 رکعت دي ویل زه پسې ورغلم ما ورته مولوي صاحب دا ته څه وایې وایي ما له یو کاغذ راکړو ویې لیکل راته وایي ورسې دې پلانکۍ مدرسې ته د احنافو غټه مدرسه ده دې ته ووایه چې تاسو خپل ملایان تیار کړئ کیبونو په دې به بحث وکړو ویل ما چې کله هغه کاغذ هغه مدرسې ته ویوړو شیخ صاحب ته مې ورکړو وایي هغه چې وکتو وایي ما ته وایي چې مړه دا د باسونو کار خلک نه دي ډانګې پسې راوالی کلک کلک یې ووهئ هغه وایي زما ذهن کې دا راغله چې ګوره د دې خلکو سره دلایل شته دی نو دوی وایي چې په قرآن او سنت خبره کوو د دوی سره دلایل نشته نو دوی کوتک پسې راواخله ویې وه نو ویل زه د ده خواته تګ راتګ زما شروع شو ویل اول ځوابي شوم بیا مې خاندان او بس د خبره خورېږي روانه ده نو ګوره زمونږ وړوکي کمزورۍ خبره کوم ځای ته ورسوو فتنه خوره شوه زمونږ د خپل لاسه د لاسه ولې تراویح باندې زمونږ سره کم دلایل نشته دی چې مونږ په هغې کې چاته خاموش کېږو دغسې مخکې کال زه کلي کې ومه یو مولوي صاحب راغی ډېر وختي و زه ورسره بیا میلاو شوم راووتم ورته مولوي صاحب خیر شه دا ټایم ما ته ویل زه امام یم هلته زمونږ علاقه کې ویل زمونږ علاقه کې زنانه ټولې راغونډېږي یو قلا ته په هغې کې ورله یوه جینۍ امامت کوي تراویح کوي ختم کوي او ویل یو ډېره لویه فتنه شروع ده په دې طریقې سره ویل ما په جمعه کې خبره وکړله د په خلاف باندې ویل علاقایي مشران راجمع شو چې تاسو دواړه ملایان به خبرې کوئ یو وابي دی یو زه یم تاسو دواړه به خبرې کوئ که کم یو کس وګټله عوامو اصطلاح خو در کم یو کس وګټله مونږ ټول علاقه به هغې سره اعلان کوو نو ما ورته ویل مولوي صاحب خبره ورسره جوړه کړه مونږ به درسو مناظرې له هغه ما ته ویل نه شرط یې لګولی دی چې مناظره به ته کې ما ورته ویل چلو زه به در سره 2 کسان خپل معاونین ولیږم ما ته ویل نه هغوی شرط لګولی چې بل به څوک نه یو به ته مولای یو به هغی نو یو غریب په اصولو نه پوهېدو بله شرایط غلط منلي وو ویل معاون هم را سره نه مني علاقایي مشران به شپږ اتیا ناسي جرګه نو ما ورته ویل بیا څه کوو 3-4 ورځې وې ما ورته ویل ته یې سهار شه ما سره ورځې خو لا شته دی دې باندې هغه پریشر او دباو ځکه خبره خو جوړه شوې وه دته نو چې کله جوړه شي بیا څه شی کوي ټایم کې یقین وکړه دې ما په هغه دعوه باندې پوهې کوو 2-3 غنټې دته ما د خپل مازغه خراب کړه قسم بالله که دې په ټک پوهېدو دې وخت کې ښه ملا او مفتي و خو دې وخت کې هغه دباو او پریشر ور باندې دغومره و ځکه پوره علاقې د ګمراه کېدو خبره وه
چې په 3-4 غنټو کې د زما په خبرم پوه نه شو چې دا زه کاڼي ته لګیم کې مولا ته لګیم اخر کې ورته مولوي صاحب ته څه کې ول 4 کاله مې درجه الفقه ویل او 2 کاله مې تخصص په الفقه مې دا دومره کال دی دا قصه وکړه ما ورته مولوي صاحب کاش کې یو کال ما تم راغلی وای ځکه تا شپږ کاله د پراغت نه وروسته دلته ولګول د سره پاره د مسلې د زده کول لپاره نو که وستا ته دا مسله نه وې درې زده تا به یو دارالافتا ته کال کړی وې تا ته به درخولي وې هغه دومره غټه مسله نه وه استاد ته چې کوم څه ضرورت ته تاغي ته یو کالم نه ورکې او کوم څه چې تا ته ضرورت وو خو دومره زیات نه هغه ته شپږ کاله ورکړي دغه حل دی نو ګوره زمونږ خپل کمزوري چې د کنه خپل کمزوري د دقې زمونږ خلک لاړل تبا کړ مونږ د دې وجې نه خپل دلیل هم نشو ویلی په خپل جمعه کې په خپل درس کې د دې یارینه اسې نه زه دا خبره وکړم اوس راپسې خلک راشي چې ما سره بحث وکړه د دې وجې نه مونږ خاموش یو نو زما د ټولو خبرو د خبرو نه بیا اوږدي کې بحث سبق پاتې کېږي چې ګوره دا فن ډېر زیات ضروري دی اهم دی په دې وخت کې چې مونږ او تاسو دا زده کړو مونږ ته دا نه وایو چا پسې کور ته لاړ شي چا سره مناظره وکړه خو که یو څوک په تا پسې کور ته راشي چې خپله دفاع خو وکړي دومره خو زده کړه که نه نو چې مونږ او تاسو کم از کم دغومره خو زده کړو ټیک ده که نه انشاءالله نو مقصد د خبرې مې دا دی چې دا فن ډېر زیات ضروري دی او نن سبا خو الناس اعداء لما جهلوا تاسو ویلي دي خلک د هغه څیز سره دښمني ساتي چې د هغې نه جاهلان وي نن سبا دغه موضوع چې ده دغسې نایبه شوې ده او زموږ خپلو مدرسو کې چې مخکې دا زموږ درسي حصه وه زموږ خپلو مدرسو کې ملایان مخالفتونه کوي مخکې ورځ کال یو طالب راغی دلته د امام اهل السنه شیخ سرور خان صاحب درس ابن مولا کتاب یې اخیستی و الکلام المفید فی اثبات التقلید ما ته ویل مدرسې کې را سره مولوي صاحب دا وکتو ویل ما ته ویل چې بچیه دا مه ګوره ویل ما ورته چې ولې نه ګورم ویل چې بچیه دې ګندګۍ کې چې څومره چخچې وهي دا بوی شروع کوي نو ما ورته ویل هغه مولوي صاحب ته دې ووایه چې ستا په کمره کې ښایسته قالین خور دی په دې ګندګي خوره ده اوس د دې وجې نه ته صفایي نه کوې چېرې بوی کوي چې صفایي شروع کړې خو بوی خو به خامخا لږ وخت برداشت کوي که نه صفایي به کېږي او چې ته لاس نه ورلې چې بوی کوي نو اوس خو لا صفایي کېدی چې لږ وخت بوی به برداشت کړي او که دغه ځینې پرېښودله بیا به د سره صفایي نه کېږي بیا به ټول عمر دې بوی سره تېری نو دا زموږ ډېره غلطه فلسفه وي دې وجې نه موږ خپل طالبان هم منع کړي چې دا شی مه ګوره زموږ مولایان خو خپل هسې ټول کال درسي کتابونه نه فارغېږي نو تاسو مقصد د خبرې مې دا دی چې تاسو دلته راغلي دا فن ډېر اهم دی ضروري دی موږ تاسو توجه ورته نه ورکوو چې موږ تاسو توجه ورکړو یوه خبره بله کوم بیا سبق شروع کوو ګورئ زموږ طالبان دلته چې راشي د هغوی سوچ دا وي چې بس هلته یو تیاره نونۍ پرته راغله به موږ راواخلو وبه یې خورو بس مناظرین به شو راځو به دغومره یې زړه نه غواړي چې د 14 ورځې محنت وکړي نو بغیر محنت خو یو کار ګوره تاسو په مدرسو کې نحو وایي که نه پاورني کال باندې نحومیر ووایي بل کال ته هدایت النحو ووایي بل کال ته بیا پسې کافیه ووایي بل کال ته شرح جامع ووایي بیا هم په دې کې په 100 کې نن سبا 20% طالبان چې پوهېږي 80% نه پوهېږي دغسې د صرفو کې دغسې په فقه کې نو ګوره دا د مناظرې فن تاسو په مدرسې کې سره ټچ کړی نه دی دلته تاسو اول ځل ناسې نو دا سوچ به نه لرئ چې په اوله ورځ ملایان شو په اوله ورځ مناظرین شو 14 دن چې تیر شي په 15مه ورځ تاسو کله ځئ انشاءالله دومره څه به تاسو زده کړي چې تاسو به مطمئن یئ په هغې باندې انشاءالله نو دغسې طالبان وي چې په اوله ورځ باندې درس ته کښېني هغه هم چېرته سوچ یې بل ځای کې دی دلته ناست وي نو چې کله چوټي وشي په اوله ورځ وي والله خوند یې ونه کړو بس ګیر بدل کړي کور ته ځي نو که تاسو کې څوک ځي اجازت دی ورته تللی شي مناسب ځکه ګڼه ډېره زیاته رضۍ نشته دی خو مناسب که څوک دغسې 2-3 ورځې سبقونه ووایي او بیا ځي نو بیا به هغه ټیک نه وي مناسب تر اخره دعا پورې به بیا ټول شریک کېږي ټیک دی که انشاءالله بهرحال راځو سبق ته خو تاسو کې اکثر ملایان دي نو بس دغسې کوو مختصر به وایو مونږه طریقه کار به ښه وي بیا چې تاسو دې ځای نه لاړ شي ځان مطالعه کوئ انشاءالله ورځې نو مقصد به دی چې څه کمزوریانې به ستاسو وي څه به زمونږ یې د یو بل په کمزورو په نظر نه ساتو سبق به وایو انشاءالله ورځې اصل مقصود به حاصلو الله تعالی دې مونږ ته اسان کړي امین